اینما تکونو پا کم ځای کی چی هم تاسو یی یدرککم الموتو را لاندی بکی تاسو لرا و بمومی تاسو لرا الموت مرگ د مرگ نه بچاو د یو زنده هم نشتا چې پچا کی هم الله روح ورچوله کاغه انسان دی کاغه زناور دی کاغه جنات دی پریان دی آن تر دی کاغه پرشتی ولی ندی خود د مرگ نخلاسه د یو زنده سر هم شته دینا هر سړی باندې به دغه پیاله بسکی دغه ګوټ دغه به هغه تیری او دغه وخت به پې راځي چې په کومه ورځ د ده نه سا پرشتې روباسي بل خو کله به وي مرګ نو هغه مقرر وخت بیا معلوم نه هغه نیټه معلومه نه دغه نیټه بیا الله تعالی پټه کړې ده حضور صلی الله علیه وسلم حکم کئی اکثروا ذکر حازم اللذات اے مسلمانانو اے خلقو دغه ټول خوندونه چې د سړی ختمي ټول لذتونه چې د سړی کټکي او ختمي نو دغه موت یاد ساتي دغه موت دغه مرګ خپل دا چری یې روي ما ځان ته یاد ساتي د دې پیدا بداوي چې تا ته به د الله د جانب نه د توبې توفیق ملاوي مرګ یې روونکې سړی هغه ته د توبې توفیق نه ملاوي چې مرګ ورته یاد وي د توفیق د توبې ملاوي دغه رنګ یو نفع پیدای دا چې د دنیا حرص او لالچ د بنده ختمیږي کم سړی چې د دنیا حریص وي نو پوه شه چې د دې یار نه مرګ یېرو دی د بالکل د خپل قبر د خپلو د خپل یوازیوالي په هغې تورو خاورو کې د بندېدلو هغه ورځ خپل روڼه خپل بچي خپل خپلوان ټول تینا جامې ټک وخي او روان شي تینا د دنه هغه ورځ یېره ده ځکه د دنیا حرص د دنیا لالچ د دنیا په مزو تماشو په هغې کې مبتلا دی د قرنګې د مرګ د یاد پیدا یوه دا وي چې د انسان ته د نیکو اعمالو توفیق میلاویږي نیک اعمالو شوق د پیدا کیږي د فرض مونځ ټیم دی بالغ سړی دی د خدای د جانب نه په فرض دی مونځ او د مانځله راځي نه بل د خدای حکم ورته متوجه دی د الله هغه حکم سر ته رسوي نه نو نور هیڅ وجه نشته خو دقه وجه چې په دغې مقبره کې دا یوازېوالی د ده نه یېر د دغې تورو خاورو شپه د ده نه یېره خلقو چې د ده کټ په اوږو راغستی او ور روان کړی جنازې له هغه ساعت د ده نه یېر نو که دغه مرګ ورته یاد چری به هم د ده نه مونځ بیا نه قضا کیږي چری به بیا د پردی حق به بیا نه وخي په مرله مرله باندې د یو بل هغه وینې تویول دا ځکه چې مرګ ورته یاد نه دی او د دا دنیا خپله ګڼي چې دا هر څه زما دي حالان کې د هیڅ چا هم نه دي که دی یو د الله دی که دلته مخکې مونږ چې څومره موجود یو پکې هم پیدا نه خو بیا هم دا کلی آباد بیا هم دلته خلق موجود کوم کور ته چې ته نسبت کې دا زمونږ کور دی دغه زمونږ جایداد دی زمونږ ځمکه ده نو ډېر شی خلق پې تیر شوي چې هغوی هم داسې ویلي
او دغې ځمکې ته به یې ګوته نیوه چې دا زما ځمکه، دغې کوټې ته به یې ګوته نیوه چې دا زما کوټه او زما کور. هغه ځای ودان دی، هغه پټی اوس هم موجود دی، خو لیکن هغه چې ځان به مالک ګڼو هغه پکې نشته. نو خپل مرګ ځان ته یاد ساتل، مرګ په نیټه دی خو نیټه یې د بندګانو نه پټه، هغه الله تعالی هیچ چاته هم ښودلې نه ده. وی چې په دم به د عیسی ژوندی شو مړی، د هغو نه هم جهان پاتې شو نیمګړی. نو هیڅوک هغه که پیغمبران دنیا ته راغلي، که لوی لوی اولیاء راغلي، که د هغوی په مقابله کې لوی لوی بادشاهان، ظالمان، جابران راغلي، خو هیچ چا د ځان سره د دنیا نه یو شګه نه ده وړې، یو ګټه یې د ځان سره نه ده وړې، هیڅ څیز یې د دنیا د ځان سره نه دی وړی. خالی لاس ټول دنیا، ټول مخلوق د دې نه تلی او مزید به ترې نه هم خالی لاس ځي. هیڅوک د ځان سره د دنیا هیڅ شی وړلی نه شي. که وړي خپل ایمان به د ځان سره وړي، خپل نیک اعمال به د ځان سره وړي. که وړي که یو سړی په کفر او په شرک کې مبتلا دی، همدغه کفر به د ځان سره وړي. په بدو عملونو کې مبتلا دی، دغه بد عملونه به د ځان سره وړي. د دې نه علاوه بل هیڅ چیز هم څوک وړلی شي نه. اینما تکونو، په کوم ځای کې چې یی تاسو، یدرککم الموت، را لاندې به کی تاسو لره مرګ، ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر چې تاسو یې پاغې عمارتونو مضبوطو محکمو کې. بروج، برج، مضبوط آبادی، مضبوط عمارت ته وي. بل دغه رنګې برج دا د سیاراتو ته هم ویلی کېږي. یعنې که ته لاړ شي او په یو ستوري کې ځان بند کړي، خو هلته هم بچ کېدلی نه شي، هلته به درپسې هم مرګ درځي. د مرګ د فرشتې دپاره ستا دا دنګ مضبوط دیوالونه داسې دي لکه د مرغۍ دپاره چې دا هوا ده. مرغۍ چې الوزي، دا هوا چې څرنګې شلی او مخې ته ځي، دغه رنګې د هغه د ملک الموت دپاره دا مضبوطې آبادۍ دي. آن تر دې چې بعضې ماشوم لا پیدا نه وي او مړ شي، د ده دپاره د انسان دا بدن دور لم رکاوټ نه دی، په یو منډه ورته ورغلی او سای دې نه اغستی. موږ چې مړی ښخ کړو او ترېنه را روان شو، نو حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، یسمع قرع نعلیه، دا مړی د دې خلقو د خپو دا کشار اوري او اوازونه پسې کوي، ای زما بچیا ټول ژوند مې ستا دپاره خاورې ایرېږو، هر څه مې ستا دپاره په داو ولګول او دومره زر دې رانه مخ واړول او روان شوې رانه. نو په دغې ټیم کې دغې د خاورو ډیري ته دننه په ده پسې فرشتې تلي. د فرشتې دپاره هیڅ څیز رکاوټ نشتی. نو ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر چې یی تاسو په هغې عمارتونو محکمو کې،